خوږو او قدرمنو کتونکو السلام علیکم. یوسف شاه سپیلني صاحب یو څو شعرونه وایي چې درخو مې د وطن خدایه سرتوره چاته مه کې، درخو مې د وطن خدایه سرتوره چاته مه کې، زما د اوږو خړ څادرې سر ته لوپټه کې، او د داسې پښتني مینې جامې لیونۍ وکړه، د داسې پښتني مینې جامې لیونۍ وکړه چې هوره خدای ته سوال وکړي چې ما هم پښتنه کې. ګلونو کتونکو په سرای نورنګ بازار چې موجود یو او ما سره د لکي مروز سیمې یو ډېر مشهور مزاحیه فنکار نعیم خان موجود ده. نعیم خان السلام علیکم. او نعیم خان تاسو ته یو خصوصي پیغام درکوم. سپیشل سلام زبیرګل اول تا ته ډېره مننه. بعد زموږ ګرانو قدرمنو مینهوالو ته او پښتنو ته سلام کوو چې دا موږ یو ښکلی چیلنج جوړ کړی ده چې نام یې ده انجم پروډکشن ماشاءالله. او دې چې به ډېر رنګ خواږه پسته خوږې خبرې خو لیکن هغه خبرې چې د چا طبع ورسره ویلېږي، د چا زړه ورسره ویلېږي، نو موږ نه به د غمجني خبرې نه اروي او خوشحالي خبرې به اروي. انشاءالله موږ وس مطابق هغه ده چې چاته داسې پستې خوږې خبرې وکړو. لکه یو شعر ده چې پسته خبره د سړیتوب له سړو مه بسه ځان، پسته خبره د سړیتوب له سړو مه بسه ځان، نصیحت منه له خپلو پردو مه بسه ځان، چې له سر تېرېږي درته ورته تېر شه په سر، پښتانه تل داسې کوي له پښتو مه بسه ځان. او پرون دې لاس کېښول په ما نن خو څه بل څه وایې، مسلماني کچه کوې له وعدو مه بسه ځان. ډېر ښه دې پېژنم ګوهره نه بلد خو نه یم، په ګوجګوجي دې شمارم نه له ایرو مه بسه ځان. او شاګیواله ګل به نه موندوې ځان غوڅ کړه بیا ګل ستا له ازغو مه بسه ځان. ډېر ښه، ډېر قیمتي شعر. یو شعر ده ورته وایي چې نتیجه د زندګي اخیر مرګای ده، نتیجه د زندګي اخیر مرګای ده، وینې نه پټې سترګې هر سړی ده، او د ربه د اوسېدلو ته خیال مه کړه، پاتې شوی د چا پلار نیکه ژمدای ده. له ډېره خمه د جانان سندرې وایم، ډېر به وایي چې خو دل ډېر لیونی ده. او یو شعر د عوامو دپاره هغه نعیم خانه جی کوم مسافرونه چې دي مسافر دپاره خو په ترنم سره ورته ترنم ډېر زبردست ده. خو دا اول یو ده یو سوټ کې دي وته چې بوزدلان اوړي ووره واوړي په پالنګ مري، بوزدلان اوړي ووره واوړي په پالنګ مري، چې نران وي نران هر کله په جنګ مري، دا خو ته یې چې مینه را درمې څنګ ته کنې یار د یار سره په څنګ مري. په سړي کې سړیتوب ګوره افګاره هغه خلک نادانان دي چې په رنګ مري. زبردست. زبیرګله غزل خو غزل ده، خو عرض مې یو بل شته ده نوی شعر وتلی ده، دا نعت عمرې لپاره ده. نعت ته نعت خو ډېره مزه کوي. متعیم جی ورځه په مختې خاشام لاړې عمرې ته، اجي سلام مې وایا اشنې روضې ته، اجي سلام مې وایا اشنې روضې ته، ورځه په مختې خاشام لاړې عمرې ته، اجي سلام مې وایا اشنې روضې ته. ماشاءالله ماشاءالله. په مدني جانان مې ډېر سلامونه وایا، په مدني جانان مې ډېر سلامونه وایا، ورته د سوي زړه مې ډېر خو حالونه وایا، چې کله ورسېږې کور دروازې ته، اجي سلام مې وایا اشنې روضې ته، ورځه په مختې خاشام لاړې عمرې ته، اجي سلام مې وایا اشنې روضې ته، د مې زړه سر وطن ده ډېر بختور وطن ده. زبیرګل د مې زړه سر وطن ده ډېر بختور وطن ده، په دې کني نه یمه دا د دلبر وطن ده، الله خو ما ورولې دې نظارې ته، اجي سلام مې وایا اشنې روضې ته، ورځه په مختې خاشا لاړې عمرې ته، اجي سلام مې وایا اشنې روضې ته،
سرنگ غربت کے ورش وسخ من رسیجی سرنگ غربت کے ورشاں وسخ من رسیجی سرنگ غربت کے ورشاں اللہ دے وسرا کی دانش مروت سے ورشاں اللہ دے ماور والی دے تماشے تا اج سلام میں آیا حسنے روزے تا اج سلام میں آیا حسنے روزے تا ډېر خوند یې وکړ ډېره مزه یې وکړه تاسو مړه د الله پاک نصیب کړي امین امین یقینا نعیم خانه جی جی یقینا تا نتونه چې کوم دی الله زبردستي او نوره دغه یعنی کمال دی نسخ خو بهرحال داسې ده چې هغه یو نعت چې ده جی جی اجګله تا خو به لیکلې بالکل صاحب دغه یو څو هغه عشقي یو څو بند زبردست دا به ته ووایم بالکل مسافرو ته به ډېر خوند مسافرو دپاره خاص کار دغه مسافر دپاره چې ډېر وخت یې تېر کړی ځکه چې خامخا څوک په کالو کالو ورک دي صحیح ځکه خو نعتو سلسله روانه شوله د یو نعت ما دپاره دا به تا دپاره بالکل ما یم او یو را بوی وار به ورته وي چې نه خو نعت پسې نعت نه مخکې روبوي شته ده خوشحال ور نعته ول نعتیه ولم نه نه شته ده مزار روبوی ده خو دغه هغه ول ده نعتیه کلام ده نعتیه کلام بیا خو صحیح ده بیا خو صحیح ده خدای دائے زم بیان در رخ میں اخلا نور میں تیر دسوان وار در رخ میں اخلا بظاہر صورت میں نور بھی عزت مکڑے ماں دیغ جہان ارمان در رخ میں اخلا ما چکم کڑی گناہ غر سماف کڑے ما دکشلی مخرمان در رخ میں اخلا او زمربت بدری لسو صفت بیان کو او مدینہ پا گلستان کڑے رخ میں اخلا اچ گلتا خوبالی دلیوی ویسمونگ نبی روزبا سمرک شلیوی اج دے مبارک شاہ تب پا دوستر گولی دلیوی ویسمونگ نبی روزبا سمرک شلیوی اج دے مبارک شاہ حلائے حل تچنہ بی زمزم دا و دا خود پاک لا کرم دا اللہ حل تچنہ بی زمزم دا دا خود پاک لا کرم دا و تب پلپو لپس کلیوی و یزمونگ نبی روزبا سمرک شلیوی حج دی مبارک شاہ آیا جی گلتا خوبالی دلیوی و یزمونگ نبی روزبا سمرک شلیوی آج دے مبارک شام اللہ خنک بیتم خمخ اشنی روزی تم خامخ اللہ خنک بیتم خمخ اشنی روزی تم خامخ آئلو یہ تو بے بدی استلیوی و یزمونگ نبی روزبا سمرک شلیوی آج دے مبارک لخنکا بی نگر زد لئے پاکلائے سانو منا ٹھول کلی کے اکسلائے آج دے مبارک حالتا دے ڈیرس پہ سباکڑے سترگے سڑے دے پر اوزاکڑے وقت دا چاکلی نراغ لائے پاکلائے سانو منا ٹھول وطن کے اکسلائے آج دے مبارک شام بالکل نعیم خان ډیره مننه او ډیره شکریا ګلونو کتونکو جی نعیم خان خوږې خبرې تاسو واورېدلې نعیم خان ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو الله پاک دې دو ته روغ صحت ورکړي او ماشاءالله بچیان یې اوس سترګې دي دوا ورته کوو چې هغه نیکمرغي خدای سترګې او په خپل بالکل مسافر دپاره یو چانه پهچانه شای پر زړه شو جی او ډېر خواږه خواږه یو څو مصري دغه دي ټکي دي او دا خاص مسافر دپاره تان
ټنګ ډنګ 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 آی کته مې روخ لیونه نکړې یما تمروتو زړه مه ویما اینا یا په باغ کې زړه خربوزه یا زبیره په باغ کې زړه خربوزه یما و جانا نظر مې پرې کوه ګیدړ مې خوري نه ماته د وسن بورینګ خلاص کا کنه و د عاشقانو د جنګ اغوستې دینه آی پلار خو مې تال ته یوه بوتله یا خدایه لوی مې که چې سیوره په ویره ما ډېر ښه ماشاءالله آی وطن د داسې راته لوکړو که نه یا خړې ببوغې کار کړې پکې وینا ډېر ښه ډېر ښه مسافرۍ دپاره مې خاص ډیره مننه او ډیره شکریہ ګلنار اوریدونکو دا کوم پیج چې دا انجم پروډکشن د لایک کو خپلو ملګرو سره شیر کو دې لایک کولو او شیر کولو په وجه باندې به تاسو دغسې خوږې خوږې نوره ویډیوګانې هم ګورو بالکل او دې نه علاوه دې پیج نه به تاسو اصلاحي پروګرامونه اورو دې پیج نه به تاسو معلوماتي پروګرامونه اورو دې پیج نه به تاسو د ګپ شپ او د ټنګ ټکور پروګرامونه هارو تابعدار چې هر کله لکه نن چې تا وویلله دغسې به موږ نه خوښي پروګرامونه هر قسم شیونه برناري دا موږ خپل چینل دی انشاءالله دا نن موږ هغه وکړله تاسو یې خوشحالي او خوشامدید دپاره بلکې انشاءالله بیا دپاره چې لکه داسې ساز به وي لږکې خوشاغه دپاره عوامو دپاره او بلکې مسافرو دپاره دغه دپاره به موږ داسې خبرې کوو چې دو طبیعت ورسره ویلي یو شعر دا وایي چې دا د مینې برکت ته چې دغسې ځای کړو دا د مینې برکت ته چې دغسې ځای کړو کنې دا فکر خو وکړه ته د کوم ځای زه د کوم ځای بالکل نو داسې ده چې یقینا دا د مینې برکت ته ګلونو کتونکو تاسو به یقین نه وکړو نعیم خان دا وخت یې په پاس چت باندې ناسته ما سره دا لاندې نورنګ بازار ده او دی په چت باندې ناسته چت خپل تاون ده او د نه علاوه سور لمر ده نو دا تاسو مینه ده چې دلته دی تاسو دپاره ماته ټایم راکړه او ویله چې اورېدونکو دپاره به زه خامخا څه وایم نو ډیره مننه او ډیره شکریہ نعیم خان والسلام ډیره مننه